سلامونه مې واخلئ ملګرو. جنید خان ما د پاکستان T20 ورلد کپ 2024 د پاره چې کوم پروبیبل سکواډ دی هغه در سره په دې ویډیو کې شریکوم. چونکې ریل سکواډ چې کوم دی د ویډیو سٹارټ کې د لویم ریل سکواډ لا فعل اناونس نه دی، خو چې د کم کلاړیانو چانسز زیات دي چې به د دې سکواډ حصہ جوړیږي نو هغه ټول سکواډ در سره د شریکوم. دا سکواډ چې کوم دی جیو سوپر جوړ کړی دی د پاکستان پروبیبل T20 ورلد کپ سکواډ دی. په سکواډ باندې هم خبره کوو، په انډیویډوالي په هر کلاړي باندې هم خبره کوو، کم کلاړي پکې میسنګ د کم کلاړي ورچول پکارو، کم کلاړي ډراپ کول پکارو. ابا تاسو به هم خپل رائے په کمنټ کې شریک کوئ او زه به هم لګې ډېرې خبرې کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. دا سکواډ که تاسو په سکرین وګورئ تصویر در لښکاري جي بابر اعظم د دې کپتان دی، ورسره سایم ایوب دی، محمد رضوان دی، عثمان خان دی، فخر زمان دی، افتخار دی، شاداب خان دی، اماد وسیم، ورسره شاهین شاه افریدی، نسیم شاه، محمد عامر، حارث رؤوف، ابرار احمد، عباس افریدی اور اعظم خان. دا کمپلیټ سکواډ دی. خو زما په خیال دی کې چې یو کلاړي میسنګ دی هغه دی محمد حارث. محمد حارث ډیزرو کوي چې هغه د پاکستان T20 ټیم حصہ جوړ شي. هغه کې دا ټیلنټ شته چې هغه د پاکستان کرکټ ټیم کې مطلب ځان لزه پیدا کی. کرنټلی اوس ډومېسټک کې لګیا دی، پرونه هم سلیزه وخلې سنچري وهلې ده، ها کمپلیټ فارم کې دی. خو محمد حارث په دې وجه د پاکستان کرکټ ټیم حصہ نه جوړیږي چې اعظم خان دی. جی اعظم خان او محمد حارث کې کمپټیشن روان دی، دواړه وکټ کیپر بیټسمنان دي، یا به اعظم خان سکواډ لراځي یا به محمد حارث راځي. محمد حارث پختون دی، سفارسي نشته دی، او اعظم خان چې کوم دی د موین خان زوی دی، او بل تاسو له معلومه را شفارس زیات دی د محمد حارث په مقابله کې. محمد حارث په دې وجه باندې د سکواډ حصہ نه جوړیږي. نور دا سکواډ چې کوم دی خو کمپلیټ خو بیلنس، خو زبردست آل راونډران پکې هم شته، بیټسمنان پکې هم شته، سپینر پکې هم خو زبردست کمبینیشن دی. فاست بالران خو الریډي د نه فاست بالران پاکستان ته نور نشي ملاوي دی. دا یو خو کمبینیشن دی د فاست بالران او پاکستان سره. نو خو پرفیکټ خو کمپلیټ سکواډ دی، خو نظر په واچوي جی. خو یو کمی چې کوم دی غو د محمد حارث دی. کچره محمد حارث دا 15 ممبر سکواډ دی جی. کچره دا 16 ممبر شنو بیا پکې محمد حارث خو کمپلیټلی ځان لزه جوړول شي. نو محمد حارث د سکواډ حصہ جوړول پکار دی او پاکستان ته پکار دی چې 16 ممبر سکواډ اناونس کی. 16 کلاډیان د T20 ورلد کپ د پاره اناونس کی، 15 نه دا 15 ممبر سکواډ دی جی. نو پاکستان کرکټ بورډ لا پکار چې 16 ممبر سکواډ اناونس کی. عمده سکواډ خده، بس مطلب دی کې ډراپ ماپ نه دی کول پکار، خو 16 نمبر کې داړي چې کم دیغه محمد حارث ورچول پکار دی. اوس په ډېر مرګري وای چې حارث خبره کې اور د زمان خان خبره ولې نه کې. نو زمان خان هم T20 سپیشلیست دی جی. و چې امیر ټیم تراغو نو خامخا چې زاړه کلاډیان ټیم ته راشي نو د ینګسټر ځای به روکیږي. نو امیر راغو ټیم ته زمان خان د وسیم جونیئر ځای ختم شو کمپلیټلی. امیر نه علاوه نور کدی کې فاست بالران تاسو ګورئ، نسیم شاه دی ته ډراپ کول نشي، شاهین افریدی دی ته نشي ډراپ کوله، امیر الریډي، حارث رؤوف ته چې هغه کې لګ ډیر مطلب لار وته شي. حارث رؤوف کچره پرفارم نه کوي نو بیا به د په سلیکشن باندې غټ کوېسچن ریز جوړیږي او بګورئ بیا کچره حارث رؤوف پرفارم نه کو نو بیا به د په کنکلوژن باندې یو غټ کوېسچن ریز جوړیږي چې دی ولې انکلود شي او دا کمپلیټ فټ نو یا د پرفارمنس د غرنګ ډیر خلک په پد باندې کوېسچن چې تای لاس په پیوجه دی جی. نو دا ډیر خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. والسلام.